بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لک. نن پنځم نمبر کلپ تے د حفظ الایمان په عبارت باندې تیرو کلپونو کې مونږ دا خبره کړې وه اجمالاً ویما چې حفظ الایمان کتاب د اشرف علي تهانوي صاحب په دې کې د دنه درې سوالات چې وي او د دریم سوال په جواب باندې چې کومه تنازع او اختلاف جوړ شوی دی چې د هغه جواب د وجه نه د عربو او د عجمو بالخصوص د حرمینو شریفینو چې کوم علما دي هغوی د دې حفظ الایمان د دریم سوال په جواب باندې چې کومه فتوا جاری کړې وه هغه د حسام الحرمین په شکل کې هغه موجوده ده. هغه دریم جواب په حسام الحرمین کې چې دی هغه درست نه دی، هغه کې په صریح الفاظو کې ګستاخی ده. علماء په هغې باندې د کفر فتوا جاری کړې ده. بیا په دویم نمبر کلپ کې اشرف علي تانوي صاحب په دې حفظ الایمان کتاب کې علم غیب د رسول الله مبارک د پاره قائل نه دی او بیا زید او عمر او بکر ته هغه منلی دی او تسلیم کړی دی. په دریم نمبر کلپ کې مونږ دا خبره کړې وه چې د دې د المهند کې دا فتوا موجوده ده چې څوک د نبی علیہ السلام نه زیات علم په مخلوق کې بل چاته مني دا کس د ایمان د دایرې نه خارج دی. په دې حفظ الایمان کتاب کې اشرف علي تانوي صاحب زید تا عمر تا بکر تا بهایم تا او تمام حیوانات د پاره د علم غیب قائل دی او د رسول الله مبارک د پاره علم غیب نه مني. سلورم نمبر کلپ کې مونږ دا خبره کړې وه چې کله د المهند کتاب اهل دیابینو ولیکلو دی یو ډیره زیاته غوغا او شور جوړ کو چې مونږ په دې المهند کتاب کې د حفظ الایمان د کتاب متنازع عبارت د هغې مونږ صفایم بیان کا او د خپلو اکابرینو دفاع مو پکې وکړه او د حسام الحرمین فتوی رد بلیغ مونږ وکړو په شکل د المهند کتاب. خو مونږ سلورم نمبر کلپ په دې باندې کړو چې کوم عبارت د حفظ الایمان دی هغه المهند صاحب دک عبارت چې کوم د حفظ الایمان نه را نقل کړی دی او په المهند کې لیکلی دی او حواله پې ورکړی چې دا عبارت د حفظ الایمان دی. او امام شاه احمد رضا خان قندهاری علیه رحمت چې کوم عبارت د حفظ الایمان را نقل کړی دی په حسام الحرمین کتاب کې نو په دې عبارت کې دجل او د دوکې نه کار اخیستی. اصل عبارت مونږه د حفظ الایمان په المهند کې را نقل کو. په سلورم کلپ کې ما دا خبره وکړه چې دا کم عبارت په المهند کې د حفظ الایمان حواله ورکړي نو په دې حفظ الایمان کتاب کې د دې هغه عبارت په کومه صفحه باندې دی چې دا عبارت د حفظ الایمان کفري عبارت نه دی نو بیا په دې المهند کې چې تاسو کوم عبارت د حفظ الایمان کتاب رالی په هغې کې بیا ولې رد و بدل کوئ، ترمیم پکې ولې کوئ، تحریف پکې ولې کوئ. کوم عبارت چې د حفظ الایمان دی دک عبارت خو تاسو وایي درست دی دا تاسو په المهند کې را نقل کړی دی او بیا مو د حرمینو علماو ته مخې ته ایښې نو دا تاسو چې کوم المهند کې د حفظ الایمان عبارت را نقل کړی دک عبارت په حفظ الایمان کې په کومه صفحه باندې دی. سلورم نمبر کلپ کې ما دا خبره کړې وه. پنځم نمبر کلپ کې نن دا خبره کوو چې اهل دیابینو چې کله د سید احمد
آفندی برزنجي کتاب چې کله شایع کو غایت المعمول نو ډیر زیات په یو لویه پایه کې په زور او شور سره هغه چې منظر عام ته راوړو او دا علامه سید احمد آفندی برزنجي د امام شاه احمد رضا خان کندهاری علیه رحمت سره په یو علمی مسئله کې اختلاف هغه اختلاف ته اهل دیابنو یو غلط رنگ ورکو او داسې رنگ ورکو چې د امام شاه احمد رضا خان کندهاری علیه رحمت رد لیکلو غایت المعمول او دک غایت المعمول په دی شهاب ثاقب کې د حسین احمد مدنی په دی کتاب کې دننه هغه رساله د غایت المعمول هغه موجوده ده د افندی صاحب نو دی ډیر په یو زور او شور سره چې کله دا کتاب شایع کو چې دی کې خو د فاضل بریلوی چې کوم کتاب دی حسام الحرمین دا یو وې د دې یو مفصل او مدلل جواب شو د شهاب ثاقب په نوم باندې او په دې کې دنه د غایت المعمول تذکره ده نو یاد ساته غایت المعمول کتاب د سید احمد آفندی صاحب چې کوم کتاب دی په دې کتاب کې دنه د دې حفظ الایمان دی عبارت ته کفری عبارت ویل دي او هغه تاسو له هغه عبارت ویم او دا ما سره چې کوم شهاب ثاقب دی اداره تحقیقات اهل سنت په دې چاپ کې په 266 نمبر صفحه باندې دکا عبارت د حفظ الایمان د راغشتي او د چې ورته کفر ویل دي د سید احمد آفندی صاحب هغه عبارت ز تاسو ته ویم چې کوم په شهاب ثاقب کې موجود دي اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر علم مغیبات کا حکم لگانا بقول زید صحیح ہو تو سوال یہ ہے کہ اس کی مراد بعض مغیبات ہے یا سب اگر بعض مراد ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تخصیص ایسا علم غیب تو زید عمر بکر بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کو حاصل ہے دا د حفظ الایمان اکا د درهم سوال جواب کې چرپلی تانوی چې کوم عبارت او متنازع عبارت حق د آفندی صاحب را نقل کړی دي اور اس نے مجھے بتایا کہ اس نے ان فرقوں کی رد اور ان کے اقوال کے باطل کرنے کے لیے ایک رسالہ موسومہ المعتمد المستند لکھا ہے پھر اس نے مجھے اس رسالہ کے خلاصہ حسام الحرمین پر متولی کیا اس میں صرف ان فرقوں کے اقوال مذکورہ کا بیان اور ان کا مختصر سا رد تھا اور اس رسالہ حسام الحرمین پر تصدیق و تقریض طلب کی ہم نے اس پر تقریض و تصدیق لکھ دی آفندی سے وہی ما د دې حفظ الایمان چې کوم عبارت او د حسام الحرمین فتوی باندې ما تقریض ملکلو او تصدیق میں مکو جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ان لوگوں سے یہ مقالات شنیعہ ثابت ہو جائے دا بره چې کوم د حفظ الایمان عبارت ته چرته کې دا مقالات شنیعہ د دې خلکو موجود شو تو یہ لوگ کافر و گمراہ ہے نو دا خلق بیا کافران او گمراہان نو دا خود دی پا دی حفظ الایمان کتاب کیوں سمجھتا نو اپندی سے وہی کیونکہ یہ سب باتیں اجماع امت کے خلاف ہے وہی ذکر دا دی چکم دا گستاخانہ عبارت تے دا خدا سے عبارت تے چھ دا دا اجماع دا امت خلاف تے نو دا اگا کتاب دی آیت المعمول چې دا کله منظریام تراغو پدې کې د دې آفندی صاحب د امام شاه احمد رضا خان کندهاری علیه رحمت سره یو علمی اختلاف اغي لدی دا سرنګ ورکو چې د اعلی حضرت صاحب یو رد بلیغ کو
حالان کې د د په کتاب کې د حفظ الایمان په عبارت باندې چې دا کفری دی په دې باندې تقریز دی په خپل د پکړه چې دا یو کفری عبارت دی. اومدک د حفظ الایمان عبارت د غایت المعمول کې موجود دی. دک د غایت المعمول او د حفظ الایمان عبارت چې تر حواله نو دک د حفظ الایمان عبارت ته افندی صاحبم کفر ویل دی. اوس د افندی صاحب عبارت او د المهند عبارت چراواله دا بتا ته په حفظ الایمان کې د افندی صاحب والے عبارت معلومیږي خودی المهند کې چې کوم د حفظ الایمان عبارت نقل کړي نو دا دنه تاسو کول غواړي چې تا پکې ولې دا تحریف او ترمیم کړي دي واضح پکې تا ترمیم کړي دي کم صاحبان اهل دیابنا چې په المهند باندې فخر کوي او ناس کوي چې دا د حسام الحرمین یو رد بلیغ دی نو د دې په خدمت کې دا یو گزارش دی چې تاسو د حفظ الایمان دا کتاب راواله او بیا د المهند کتاب هم راواله په دې المهند کې چې د حفظ الایمان عبارت راغشت دی تاسو په دې کې دا ترمیم ولې کړی دی دا تحریف مو پکې ولې کړی دی کدا ګستاخانه عبارت نه وي نو تاسو ولې ردو بدل کولو چې دا ګستاخانه عبارت دی نو بیا دې دروغ ویلو ته څه ضرورت دی نو د دې نه خدا معلومه شوه چې تاسو په دې المهند کې د حفظ الایمان هغه عبارت اخوا دی خوا کو مخکې رستم کو او بیا لاړې او دام علماء مخې ته کېښودو خو زه وایم که دا ټول حفظ الایمان کتاب یو سي او د یو حق پرست عالم مخې ته کېدی تاسو خو څه بعضې عبارت یو ځای ته وړی دی او بعضې بل ځای ته وړی که دا ټول کتاب کېدی او خور ورې کېدی بیا هم ګستاخي ده که را یو ځای کې بیا هم ګستاخي ده که په دې کتاب کې الفاظ مخکې رستو کې بیا هم ګستاخي ده او که داسې پوره کتاب د حفظ الایمان غونته د یو حق پرست عالم مخې ته کېدی بیا هم دا عبارت دا ګستاخانه عبارت دی او د غایت المعمول او د غایت المعمول کتاب باندې تاسو فخر مکوئ ځکه په دې کتاب کې د حفظ الایمان عبارت ته کفري عبارت ویل دی.